راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې یو بچی قرآن په یاد کی حافظ قرآن ته جوړ شي الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله فرشتي تپوس کوي الله سره لاړ شو اعمال لیکو ما اعمال مری کوي اعمال لیکون کی فرشتي خو سره د مخکې نه موجود دي الله مون سره لاړ شو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي تاسو د حافظ قرآن تعظیم لاړ شئ تاسو دا حدیث مبارک د علماء له ډېر زیات اورېدلی چې یو حافظ قرآن به څو تنه د ځان سره جنت ته بیایي څو تنه کلهم وجبت لهم النار چې په هغې لسو باندې د جهنم فیصله شوي هغه لس تنه به ځان سره چېرته بیایي دا چې ما په کوم مجلس کې تپوس کوي ټولو ته دا حدیث یاد کړم مولانا صاحب اگر خو ځکه یاد کړی چې زما پکې مې یو تیار کړی ما په ځان سره بیګ کښې جنت ته نو چې کوم ځای تپوس کوم یو حافظ قرآن په ځان سره څو تنه جنت ته بیایي ټول وایي لس چې زه خو ورته کې یم ټیک شو که ده یوه خبره واورئ محدثینو د دې حدیث په شرحه کې لیکلي او د ځان نه به یې نه لیکلي هغوی هم د یو ځای دا خبرې لیکلې ده په دې لسو تنو کې به هغه کس نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کړي په دې لسو تنو کې به هغه کس نه وي چا چې حافظ قرآن ته په دې لسو تنو کې به هغه پلار نه وي کوم پلار چې حافظ قرآن بچي ته سپک کتلی او بل بچي ته دروند کتلی دا یاد ساتي دی به وایي الله پلار مې دی تا راته وایو لس تنه به ځان سره جنت ته بیایي الله پلار مې جهنم ته روان دی دی جنت ته بیاما الله تبارک وتعالی به د حافظ قرآن ته وایي ای حافظ قرآنه دلته ستا سفارش نه قبلومه دې پلار تا ته سپک کتلي او تا ته سپک کتل دا زما کلام ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه پلار نه وي کوم پلار چې حافظ قرآن ته څه کتلي نوکر بچی ته پیسو والا بچی ته دروند کتلي او حافظ قرآن ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه ورور نه وي کوم ورور چې حافظ قرآن ورور ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه تره نه وي کوم تره چې حافظ قرآن وراره ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه ماما نه وي کوم ماما چې حافظ قرآن خورۍ ته سپک کتلي یاد وساتئ ګورئ د حافظ قرآن بې عزتي درنه ونه شو ګورئ ښه دې ته درانه ګورئ علماء ته سپک ونه ګورئ علماء ته په بد نظر ونه ګورئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې یو بچی قرآن په یاد کی حافظ قرآن ته جوړ شي الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله فرشتي تپوس کوي الله سره لاړ شو اعمال لیکو ما اعمال مری کوي اعمال لیکون کی فرشتي خو سره د مخکې نه موجود دي الله مون سره لاړ شو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي تاسو د حافظ قرآن تعظیم لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن پروتوکول نه لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټۍ نه لاړ شئ ما ته خان صاحب را روان دی ملک صاحب را روان دی MNA صاحب را روان دی MPA صاحب را روان دی د هغه سره ټوپک مار دی یار ورته پرېږدی دا وایي که نه ټوپک مار دی ورسره زم ستا د MPA سره ستا د MNA سره ستا د ملک او د نواب سره د الله عاجز مخلوق په سیکورټۍ کې روان دی زما د حافظ قرآن سره د الله تبارک وتعالی د اسمان فرشتې په سیکورټۍ کې روانې دي د اسمان فرشتې په سیکورټۍ کې روانې دي نو د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتې ګرځي ښه زما
چې د کوم مور او پلار بچی حافظ قرآن دی زه دغې مور او پلار ته وایم اے مورې نن دې حدیث واورېدو چې کور ته لاړې او دا حافظ قرآن بچی در سره په دسترخوان کېناستو ډوډۍ ته ځان ته به د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره پرشتي ووایا نن زما په دسترخوان باندې زما سره د رحمت پرشتي ناستې دي دا حافظ قرآن بچی دا عالم بچی په کوټه کې وده شو ځان مورې مه وده کېږه پلار حدیث دې واورت مه وده کېږه لاړ شه د دې عالم بچي ته د دې حافظ بچي دې سر ته کښېنه دې پلټ ته لږ ودرېږه ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت پرشتي ووایه نن زما په کوټه کې د رحمت پرشتي ناستې دي حدیث ځان ته را یاد کا د خلکو ته سپک ونه ګورئ علماو ته سپک ونه ګورئ ای تا ته بله خبره کومه ای اجي صاحب زه درته بله خبره کومه په کوڅه کې روان وي په کوڅه کې روان وي د جومات امام در له مخې له درغې تیر شو درنه چې د جومات استاد صاحب په کوڅه کې مخې له راشو تیر شو زه هم حاجي صاحب مخکې نور مه ځه په دې کوڅه کې لږ ودرېږه او راوګرځه او د خپل مولي صاحب ته د شا غاړې ګوره او ځان ته د نبي علیه السلام د حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره پرشتي ووایه نن زما د کلي په کوڅو کې د الله د رحمت پرشتي ګرځي ووایا نن زما د ور په مخ باندې د الله د رحمت پرشتي تیرې شو چې د جومات امام دې په دروازه باندې تیر شو خلکو ته ګورې سپک ونه ګورئ زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ علماو خو تر دې پورې لیکلي دي که نه په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک و تعالی په دغه شپه باندې د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي تر دې پورې علماو لیکلي دي چې په کومه مقبره کې د پلار دفن و مور دې دفن وه رور دې دفن و ښځه بچي دې دفن و او هلته عالم یا حافظ دفن شو ووایه الحمدلله زما د مور او پلار له حافظ قرآن ګاونډګیری له ورغی د دغه برکته به الله په هغې باندې رحم کوي د علماو څه وکئ قدر وکئ د علماو څه وکئ عزت وکئ د علماو احترام وکئ زه ته قدر نه کو قدر څوک کوي الله کوي زه ته قدر نه کو قدر الله کوي بختور دی آغا مور بختور دی آغا پلار د چا بچو چې نن قرآن ختم کو زواما چې دا مجلس ختم شي کنه او کور ته لاړې یا دلته ځان ته مصله وغوړوه یو 2 رکعات نفل وکړه الله ته په چغو وجاړه الله شکر دی چې نن زما بچو قرآن ختم کو شکر دی والله دا بچه به زما د نجات ذریعه ګرځي بهر حال خبرې یانې ډېرېږي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام